سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. زما عزت مند مشران و گران ورونو دوستان، لمعاشره او د یو بل د حق په سلسله کې درته ما بیان شروع کړو. نن مې ورته د مور پلار د حق بیان غوښتل، خو د هغې نه مخکې یو مسله مې ولیدله په اخباراتو کې بار بار، نو تاسو پې پویول غواړم او خبرول هم ترې غواړم. یو ډله ده چې هغوی د مذهب نه مخالف دي، مذهب نه مني او ځان ته اهل حدیث وایي. هغه امت کې انتشار او افتراق پیدا کړل، نو د هغوی نه ځان ساتئ. همیشه چې فتنه په قوم کې راځي نو هغه په خوږ نوم راځي، په تریخ نوم نه راځي. تا ته به وایي په قرآن او حدیث عمل کوو، نو دا خو ښکلې خبره ده. د هر مسلمان د زړه آواز دی چې قرآن د خدای کلام دی او حدیث د رسول الله مبارک کلام دی. موږ ته دا حکم دی چې د خدای او د رسول په خبرو به عمل کوه. نو هر سړي ته وایي ټیک ده، خو د حضور خبرو په مطلب پوهېدل دا خو د هر چا کار دی. زر به تاسې حدیث ښایي چې د هغې د خپل رای مطابقي، بل حدیث به درته نه ښایي. د اردو کې به یې لیکلي، عام خلک خو دیندار زړه کې جذبه خو دوی هغه غلط استعمالوي. دا یاد لره دې دنیا کې د قومونو په منځ کې اختلاف درې قسمه دی. یو اختلاف د ایمان او د کفر، لکه زمونږ او د هندوانو، زمونږ او د عیسایانو، زمونږ او د یهودیانو، زمونږ او د کمیونستو روسیانو. دې ته د ایمان او د کفر اختلاف وایي. دا په بنیادی عقیدو کې مختلفي یو بل سره، لکه روسیان د سره خدای نه مني، عیسایان عیسی علیه السلام ته هم خدای وایي، هم د خدای زوی وایي او هم دریم خدای وایي.
یهودیان یو پیغمبر عزیر علیہ السلام ته د خدای زوی وای او هندوان خدایان منی خو بشماره سرکاری خدای د هغوی درې د پیشوګانو سرونه دي هغوی ورته تریویدیا وای په لفافو په رجسټرو په قبالو په سرکاري کاغذاتو د درو پیشوګانو سرونه وی دا زمون خدایان دي نو دغه قومونو سره زمونږ اختلاف دا د ایمان او د کفر دی مونږ دغه ته کفر وایو او خپل عقیدې ته شکر دی د ایمان عقیده وایو الحمدلله دویم داسې اختلاف دی چې هغه د ایمان او د کفر نه دی د ګمراهۍ او د نه ګمراهۍ دی ډېرې ډلې دي چې ځان ته مسلمانان وایي خو هغوی د ډېرو څرګندو خبرو نه د اسلام د ضروریاتو نه رد و بدل دي لکه زمونږ او د شیعګانو خلاف زمونږ او د آقاخانیانو خلاف زمونږ او د خارجیانو خلاف خوارج یو قوم د مسقط او عمان کې اوسېږي او حکومت هم د هغوی د بادشاه صاحب سلطان قابوس خارجي دی ځان ته مسلمانان وایي حج له راځي عمرې کوي خو هغوی حضرت ابوبکر عمر مني علي او عثمان نه مني او د هغوی د عقیده ده که چا لویه ګناه وکړه دی د اسلام نه ووت لکه چا زنا وکړه او د عقیده ده چې د لوی ګناه والا سړی به همیشه په دوزخ کې او د عقیده ده چې د خدای دیدار نشته په جنت کې دارنګې شیعګان دوی بغیر د علي صاحب او د هغه د اولاد نه دا نور نه مني داسې معلومیږي د هغوی د عقیده چې پیغمبر صرف دې دپاره راغلو چې د خپل اولاد بیان وکړي هغه صحابو چې قربانۍ کړي دي او دین یې خور کړی دی ابوبکر او عمر او عثمان او دا نور دا نه مني دوی ته سپک ګوري د حضور بیبیانو ته سپک ګوري هغوی هم د خدای دیدار نه مني او ډېرې خبرې هغه غلطې نو ځان ته مسلمانان وایي داسې قومونو سره زمونږ اختلاف د ایمان او د کفر نه دی مونږ ورته ګمراه وایو عامو ته من څلور واړه مذهب اهل سنت والجماعت دا په عقیده کې یو دی زمونږ مذهب د شافعي صاحب مذهب د احمد ابن حنبل مذهب او د امام مالک د څلور واړو مذهبونو ته اهل سنت والجماعت وایي سنت معنا د حضور په طریقه روان او جماعت معنا د صحابه په لار روان جماعت ډلې د صحابه ته وایي او سنت د حضور ښکلې لارې ته وایي دوی منځ کې اختلاف شته خو د غوره او د ناغوره عقیده یوه ده مسلک یو دی خبره یوه ده څوک لاسونه اوچتوي په مانځه کې بار بار او څوک نه اوچتوي څوک د امام نه وروستو قرات وایي څوک نه وایي څوک بسم الله په زوره وایي څوک په پټه وایي څوک امین مثلا په زوره وایي څوک په پټه وایي دا څلور واړو مذهبونه دې ته یوه ډله وایي دې ته اهل سنت والجماعت وایي د دې اختلاف په بعضو مسلو کې هغې ته د غوره او د ناغوره وایي د جهان ټول مسلمانان علاوه د هغې خاصو ډلو نه ایران کې شیعګان یا مسقط او عمان کې خوارج یا په الجزایر کې د دین علاوه دا ټول اهل سنت والجماعت دي دی وخت کې د مسلمانانو شمیره 1.4 کروڑه ده
دا 5% نه علاوه دا ټول اهل سنت والجماعت 5% کې به دا نورې ډلې داخلي دا زمونږ چې ورسره د نیکۍ او د ګمراهۍ اختلاف دی او د دوی خپل کور کې چې اختلاف دی هغه د غوره او د ناغوره دی د اختلاف ولې راغلی دا کله حضور یو عمل کړي بیا وروسته هغه پریښي خو هغه پریښو والو ته نی معلوم ځکه ټول په یو ځای نه اوسېدل یو صحابي د بل علاقې نه راغلی دی د حضور ژوند یې لیدلی دی چې داسې لاسونه اوچتوي هغه یو ځل ملاقات کړی دی مثلا یا 2 ځله به یې تللی دی خپلې علاقې ته نو ما هغه نقل کوي او بل صحابي ورسره تر آخره عمره پورې هغه وایي دی کړي دي خو به یې پرېښي دي چاته امین په زور اورېدلی دی نو حضور به کله د تعلیم دپاره یو شی په زور ووایي نو هغه بس دغه به یې نقل کوي چې ما اورېدلی و چې امین یې په زور اورېدلی دی بل وایي د امین یې د تعلیم دپاره کوم چې خلک یې زده کړي ځکه کله یو آیات هم په زور ویلی دی د ماسپښین په مانځه کې او د مازدیګر په مانځه کې چې خلک یې زده کړي چې زه ګورې قرات بیم په مانځه کې کله د یو حدیث یوي د هغې په مطلب کې اختلاف راشي خو د ټولو نیت د حق زموږ ښکلی پیغمبر چې د جنگ خندق نه فارغ شو نو د دې کافرانو په راوستو کې د یهودیانو لوی شرارت 10,000 کافران یې راجمع کړي وو د اسلام خلاف لکه اوس د امریکا چې څه کوي دا د یهودو په شرارت کوي بش د یهودو غلام دی مردار نو بنیادی شرارت د یهودو کوي د امریکې په لاس دقه شان 10,000 کافران د حضور پاک خلاف یهودیانو راجمع کړل ورته یې ویل موږ در سره امداد کوو خو تاسو به څه داسې راشئ او څه داسې خدای دغه منظر بیان کړی دی په قرآن شریف کې او سخت منظر و ځکه مسلمانان لږ هغه واړه او زاړه او لوی چې راجمع کې 3,000 کسانو او د پاسه په 10,000 مسلح نوجوانان تیار د جنگ په نیت راغله نو خدای د هغې متعلق مستقل صورت رالیږلی د قرآن شریف کې هغې ته صورت احزاب وایي خدای وایي اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ ضاقت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وی چې د بارانه در باندې راغلل او د ښکته نه در باندې راغلل او ستاسو زړونه ګوړګوړو ته راورسېدل د یارې نو حضور مبارک په داسې حالاتو کې دفاعي جنگ خوښ کړ چې میداني جنگ مونږ نشو کولی نو ځان نه یې خندق راته وکړ یو طرف یې غر کړ او بل طرف ته یې خندق وکړ نو کافران یکدم پې نشو راتلی ځکه لوی خندق و 10 ګزه پلن او 10 ګزه رجور نو هغې خو په هغې ټوپ نشو والی یو 6 کسانو پې راتلل خو هغه پکې پرېوتل څه مردار شو نو 25 ورځې دا کافران زمونږ د پیغمبر نه راته و منافقان پکیو مسلمانان به یارو اوس ټینګ شي خدای وایي وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ولكن يريدون الفرار دې سخت منظر کې حضور دو نوی چې زه خو پیغمبر یم زه نه لګم
یا زه به دعا وکړم دا ټول به مردار شي. نه، دا نظام د اسبابو دی. نو دا سبب اختیار نو خدای پاک چې 25 ورځې ډېر تنګ شو مسلمانان، حضور پاک په خدایا دا مردار خو زمونږ نه لر کړي. خدای په سیلې راوست او خیمې میمې ولا والوزولې او په هغې وارخطۍ راله چې جوړې موږ ته پیغمبر خیري کړي وي. دا یقین هم خو جنګ هم کوو. لاړلو تښتېدل چې سار کېده میدان خالي و، د شپې و تښتېدل. حضور پاک 25 ورځې پس کور ته لاړ. سر یې د خاورو ببرو، بدن یې د خاورو لړلی، ځکه خندق کې په خپله مساج ویلم بل ملائکه راله جبریل علیه السلام وی تولم بل سوی او وی ملائکو خو له اسلحه نه ده غورځولی. وی څه چل دی؟ وی دې یهودو له سزا ورکړه، دوی غداري کړې ده. د هغه خلکو چې تا سره یې معاهده کړې ده او د معاهدې باوجود دشمن یې ټول په تاسو راوست. حضور پاک وی زما صحابه خو ډېر ستړي ستومانه دي. وی خیر بصورت وی ته حکم وکړه. یهودو نه یې محاصره وکړه، بیا یې ټول نیولي دي او جنګیان یې والا ټول قتل کړه. خو زما مقصد په دې کې دی چې نبی کریم صحابه ته وایي لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظه. د مازدیګر لمونځ به بني قریظه کې کوئ. بني قریظه د یهودو علاقه وه، د مدینې نه شمال مشرق ته 6 میله فاصله کې وه، د غرونو لمن او باغونه. بس صحابه منډه کړه. هغه قرباني خو کاغي نه وه کړې، دا به څنګه کې. اوس د مازدیګر وخت شو، څه ساعت پې صبر وکړو، خو نور په ډوبېدو شو. چاوی لمونځ کوو په لاره، نور ډوبېږي. چاوی د دواړو جهانو سردار ویلی دی چې بغیر د بني قریظه نه به بل ځای لمونځ نه کوي. نو ځان به رسو، که لمونځ قضا شي نو هم خیر دی، د پیغمبر حکم دی. اوس حدیث خبره یوه وه لا یصلین احدکم العصر الا فی بني قریظه، خو مطلب یې دوه کېدی شو. چاوی مقصد د حضور دا دی چې ساریږی ما ځان رسوی، او چاوی هر څه چې موږ لمونځ نه کوو چې څو پورې رسېدلي دي. نو چا په لاره لمونځ وکړه او بیا ځان ورسوه، او چا هلته ځان ورسوه ورته ډوب شي و، خو مازدیګر لمونځ یې قضا وکړه. چې زمونږ ښکلی پیغمبر ورورسېد، د دې دواړو صحابو عمل ورته وویلی شو. وی صاحب چا په لاره لمونځ وکړه چې د حضور مقصد لمونځ پرېښودل نه دی، ځان رسول دی، نو لمونځ ولې پرېږدو؟ او چا وی چې مونږ ته ویلي دي چې مونځ هلته به رسوی، نو زمونږ څه کار دی که قضا شي نو وي دی. دواړو کې اختلاف راغی، مثلا خبره یو وه، خو د دواړو وی ټیک ده، د دواړو عمل صحیح دی. دغه شان یو حدیث وي، څه صحابه ته یو مطلب والی، څه ته بل والی، نو د هغې په منځ کې خلاف راشي، خو خبره د دواړو صحیح وي. نو صحابه مبارکو کې بعضې مسایلو کې خلاف راغی. د دغې وجه نه چا ړومبی عمل کتلی، رستي نه لیدلی، چا یو عمل په یو مطلب حمل کړي، چا په بل. خو نبی کریم دې اختلاف کې وی خیر دی، گنجائش دی، امت ته اساني ده پکې. نه صحابه چې چاپېره خواره شوي دي، چا چې کومه رایه وه هغه رایه ورسره تلې ده. نو کوفه ښار دا عمر فاروق جوړ کړی دی، ځکه د ایران یې فتح کړ، او ایران آتش پرسته قوم و.
وی او داغوی عربو سره بغض ده طبعا اوسه پوره. نو یو چوڼی جوړول پکار دی خار چې د دوی د فتنې نه موږ محفوظ یو. نو خلیج فارس دی یو طرف ته ایران دی، بل طرف ته کوفه جوړه کړه خار. یو ډېرې شان ځای دی کوفه، عربی کې ټوپې ته وایي. نو په اوچت ځای چوڼی جوړه کړه، وی خار ورسره جوړ کې. نو نقشه ولا دلته برابر کړه، داسې به خار جوړ کې، داسې به کوڅې وي، دومره به جوماتونه. او بیا 400 صحابه ولیږل مشران چې دغه خار کې اوسېږي. هغه خار دومره ترقي وکړه چې حضرت علي صاحب خلیفه شو، هغه دارالخلافه بدله کړه، د مدینې نه کوفې ته لاړ. نو کوفه کې چې کوم عالمانو او صحابه ناغي خپل شاګردانو ته خپل راو خودله او داغي شاګردانو ته خودله. هغه شاګردانو کې زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مکې مکرمه ته صحابه لاړل، څه یو خوا، څه مصر ته، څه یمن ته. نو د هر چاره هغوی سره لاړه. نو د هرې علاقې خلقو به د خپل وطن د صحابي پاره پسې تل کول. خو ټول صحیح وو، ټول حق وو، ځکه اصحابان ټول حق دي. او اختلاف یې په غوره او ناغوره هغې نه دا 4 مذهبه جوړ شو. د ټولو نه لوی مذهب هغه زمونږ دی الحمدلله، ځکه 15 کروڑه نه تر 80 کروڑه پورې زمونږ د مذهب خلک دی په ټول جهان کې. پاکستان عام، هندوستان عام، افغانستان ټول، ترک ټول، او عربو کې ډېر. او زمونږ د مذهب علما دا به د ټول عالم اسلام مشرانو، ځکه چې خلافت عباسی راغی په 132 هجري کې. نو مشر قاضي زمونږ د امام صاحب شاګرد امام ابو یوسف. نو لوی عدالت سپریم کورټ هغه به زمونږ د مذهبو، او چاپیره مذهبونو کې به چې څه مسله وه هغه به هغه خپلې علاقې ته حواله کوله. په آخري فیصلې له چې به راتلل بیا به د ده فیصله. نو چې کوم وخت نه اسلامي حکومتونه جوړ شوي دي، نو زمونږ مذهب د ټول جهان مذهب و. دا نور مو ښکلی مبارک خلق و، خو دا په اطرافو کې و، هغوی ته دومره قبول عام نه دی حاصل. 20 کروڑه دی، بعضې 25 کروڑه دی، بعضې لږ زیات، بعضې کم. خو عام اهل سنت والجماعت د 4 مذهبونو علما دا یوه ډله ده او یوه فرقه ده او یو مذهب دی. ځکه د مذهب جدایي په عقیدو راځي، په دې فرعي مسایلو نه راځي. نو اوس خدای مسلمانان په 4 مذهبو راغونډ کړي دي. اوس که دا فتنه څوک جوړه کړي چې نه دا مذهبونه پرېږده، راشه په حدیث باندې عمل کوه. نو هلکه په حدیث باندې عمل کول 3 خبرې پکې ضروري. اول دا چې دا حدیث صحیح دی که غلط دی، نو دا خو د ماهرانو د فنکار دی. هر نسواري سړی او چې وږي خرڅوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا حدیث صحیح دی که ضعیف دی. دویم چې معنی څنګه ده. دریم دا چې بل حدیث هم مقابل نه دی راغلی، نو دا د ماهرانو د فنکاري. دغه فقهاو د مذهب علما دا ماهران د فني، هغوی هغه مسلې واضح کړي او هغه په ټولو احادیث یې بحث کړي او هغه خپله مسلې ته ثابته کړي چې کومه غوره. اوس داسې فتنه ده، ځناور خلک راغله چې تا ته به وایي دا مذهب پکې چا راوسته دی، بس دلیل ته ګوره. نو په دلیل هر څوک پوهېږي.
قسم دی چې سپي ته خدای وای هغې سره هم دلایل دي چې دا جماعت ته ډکېږي او بوتانو ته چې خدایان وای لاشه په هندوانو کې څومره کتابونه دي او څومره کالجونه دي قادیانانو سره خپل دلایل وي شیعګانو سره خپل دلایل وي هر مذهب والا خپل دلایل لري په دې بلوچستان کې یو ډله د هغې ته ذکري وایي ناغي وایي مونږ څه ضروري خبره نه ده ذکر اصلي ایمان دی نو داسې خپل بیت الله جوړ کړی دی او یو غر دی هلته جبل مراد ورته وایي په ویشتمه د رمضان هغې غر ته خیجي وي دا زمونږ عرفات دی او هلته یو کوی دی د هغې نوم یې زمزم خیر لوی قوم دی شکر دی تبلیغ د برکته بعضې مسلمانان شوي دي خو اوس هم پراته دي که چترال ته لاړی زاړه کافران دي بمبري ته علاقه کې زه دوه ځله ورغلی یم د هغې یو جدا رسمونه یي مړی به ګډی ولې کتابونه ورسره نشته څه نو هر قوم خپل کتابونه هم لري او خپل دلیل هم لري خو په دلیل باندې خو هر څوک نه پوهېږي نو دا فرقه ده ځان ته چې اهل حدیث وایي خلقو ته وایي مذهب پرېږدی هلکه دا خو د ګمراهۍ لارې ته اوښکه دی به ساله د قادیانانو کتاب وګوري هغه به وایي ما ته دا دلیل مضبوط ښکاره شو ساله به د شیعګانو کتاب وګوري بیا به وایي ما ته دا دلیل مضبوط ښکاره شو بله به د کمیونسټ وګوري بیا به وایي ما ته دې کالج کې ولې کمیونسټ کېږي هلکان روس 15 هلکان کمیونسټ که په کابل کې نو لارې ځان ته کوله وکړه داخل شو دلته قسم دی د دې لیډرانو کې ډېر کمیونسټ دی خو په خولې د یارې غږ نه کوي چې یو سړی مونږ نه کوي یو سړی د ایمان عقیدو پورې خاندي دا قبر پکې او ما عذاب پکې چا راوستی دی او دا جنت دوزخ پکې کوم ځای دی دا مسلمان دی نو که په دلیل پسې ځې نو هغوی به ورته دلیل وښایي نو پام کوه دا مسلمانان خدای په څلورو مذهبو راجمع کړي دي وی هغه سړک چې په هغې بادشاهان تللی دي په هغې نظام تللی دی په هغې اولیاء تللی دي په هغې علما تللی دي د پیغمبر د زمانې نه اوس هغه لار ولې پرېږدو د دنیا هر څیز هغې کې خلک ماهر د فن ته ځي او مذهب یې ټوقه جوړ کړی دی نو دا خلک دا د دین خیرخوا نه دی او نه د امت خیرخوا دی امت کې انتشار پیدا کړي یو درزی لته ځې او جامې پې جوړی یو سړی دله راشي چې درزي له 200 روپۍ به ورکوې ته ولې ځې د درزیتوب کتابونه شته هغه به وګورې قینچي به راوالې او کټ پې کې او مشین به راوالې جوړه جامې به جوړه کې د تکلیف نه ولې ځان نه خلاص نو ته به ورته وایې ټیک ته دا په کتاب کې نقشه هم شته او د قینچي استعمال خو هغه زمانه دي زده هغه د ماهرانو د فنکار یو سړی موټر خراب شي دی ولا راشي دا لامذهبه چې ورکشاپ لی څه نه بوځئ په انجینیرنګ کتابونه لیکلی شوي دي د موټر نقشه ده پکې د ډبرو نقشه ده پکې او د اوزارو نقشه ده هغه به وګورې ډبرې به راوالې ټیک پې کې هغه به وایي ټیک ته د دې ټولو نقشې شته خو په دې هر سړی نه پوهېږي یو مریض دی تی ډاکټر له بوځې یو سړی دله راشي چې ډاکټر له به فیس ورکې د ډاکټرۍ خو کتابونه لیکلي شوي دي میډیکل کالج دی یونیورسټۍ دی نو د ډاکټرۍ کتاب راواله او مرض به معلوم کا او نسخه به تې ولیکې او مریض له یې ورکې دومره خواري کې چې ځې ډاکټر له
او هغه له به فیس ورکې نو ته به درته څه وایې چې ټیک ته دا خو په کتابونو کې شتي خو په هغې هر څوک نه پوهېږي د هغې خپل مذهب دوی ته د هر څه نه سپک ښکاري چې راته ګوره د اردو رساله به درله درکړي دا حدیث لیکلی شوی دی او په حدیث نو زناوره صرف یو حدیث دی لیکلی دی هغه بل حدیث دی څه کوي او په دې حدیث پوهېدونکي هغه هر کو جابودي خو نه دی دا څلور واړه مذهب په حدیث عمل کوي سنت او حدیث یو شی دی نو اهل سنت معنا اهل حدیث والجماعت او د صحابه او ډله ځکه حدیث هغه معتبر دی چې صحابه او پې شوي او هغوی په عمل کې راوستي نو دا یاد لرئ دغه ډله دا بې خونده دي خلک ګمراه کوي تا ته به وایي په حرم شریف کې امین په زوره وایي ټیک ده هغه د هغوی مذهب دی نو د هغوی مذهب اختیار که ته خو یې مذهب پرېږده هغوی مثلا لاسونه قرت وایي ټیک ته څلور واړه مذهب دی دې مسلو کې څوک امین په زوره وایي څوک قرت وایي خو زمونږ په مذهب کې چې دی وطن کې راغلی دی او 15 کروڑ مسلمانان په هغې پسې روان دي ولې امت کې انتشار پیدا کې مرداره یا به کونړي مولای یا به لغماني مولای یا به باجوړ مولای مردار امت کې ولې تسنسواله راوړه او په غوړ او ناغوړو خبرو کې امت کې اختلاف راوړه نو دا بې خونده خلک دي ځان دې ساته امت په یو لار روان دی ولې پکې تسنسواله راوړه ټیک ته هغه ګناهونه شرک څوک کوي قبر نه سوال کوي قبر ته سجده کوي ګناهونه کوي د دې نه یې منع که مونځ او دس هغې کې اختلاف دی د صحابو هغې کې گنجایش دی نو د روا او د ناروا په خبرو کې او د غوره او ناغورو په خبرو کې ته امت جدا کې د یو بلې دشمنان کې دا ولې قسم دی دا د خیرخواهۍ کار نه کوي دا د امت رسول د حضور پاک داسې اختلاف نه منع کړی ده بما یو صحابي یو آیات یو شان وی عمر سے مورې د مرۍ نه ونیو موږ ته حضور پاک داسې نه دی ښودلی حضور پاک له راوسته وی صاحب دې صورت فرقان آیات داسې وی ته پرېږده چې پرېښود وی ووایه هغه ووی عمر صاحب ته وی تو ووایه هغه وی دواړه صحیح دي جګړې مه کوئ نو د څلورو مذهبو نه مونځ دی ټیک ته که عربو کې هغه مذهب هم اختیار که څه سودان ټول مالکیان دي خو سرکاري مذهب یې زمونږ دی شام کې څلور واړو مذهب شته خو سرکاري مذهب یې زمونږ دی په مصر کې جامع اثر کې زمونږ د فقه درس دی په شام کې یونیورسټو کې زمونږ د فقه درس دی ځکه دا د ټول دنیا یو لوی مذهب پاتې شوی دی او اوسه پورې دی په سعودي عربو کې خپل مذهب چلیږي خو د هغوی دا فیصله ده که خپل مذهب کې فیصلې نه د احنافو زمونږ د مذهب باندې هغوی عمل کوي قاضیان هغوی خو 6 رکعته کوي تاسو ولې 8 رکعته کوئ هغوی 3 طلاقو ته 3 وایي دا د اعلی مذهبه دلته چې دي دوی ورته یو وایي او ځان به یادوي چې هلته کې امین وایي خو امین وایي دا نورې خبرې نو دا یو فتنه ده او سخت فساد د پیسو په ذریعه چاله پیسې ورکړي چاله څه ورکړي او دې کې د طاغوتي طاقتونو شاته لاس وي چې مسلمانانو کې په غیر ضروري خبرو کې اختلاف پیدا کړي چې د یو بل سره مشت و ګریبان شي او دشمن ته خیال نه مسلمانانو ترک فتح کو قسطنطینیه یو مشهور ښار و د عیسایانو اوس اسلام بولي نوم د اسلام استنبول د ترکو د دې یو ګرجه وه یا صوفیه قسطنطینیه یو عیسائی بادشاه جوړه کړې ده د مور په نوم په 3 صدۍ عیسوي کې نو مسلمانانو فتح که د محمد الفاتح په زمانه کې نو یو لوی ګرجه کې پادریان بحث کې مبتلا او دې خوا پې مسلمانان ورل بحث دا و چې عیسی علیه السلام په عمر کې د معدې سپینه ډوډۍ خوړلې ده که نه ده خوړلې نو چا وې خوړلې ده چا وې نه ده خوړلې او دې کې به مسلمانان ورل همیشه په داسې غیر ضروري خبرو کې په امت کې انتشار پیدا کول
دا د اسلام خیرخواهي نه ده او نه د مسلمانانو. نو پام کوئ مونږ په خپل مذهب روان یو، هغه لویه لار چې په هغې قافلې روانې دي هغه لار والې پرېږده، چېرته ګیدړ به مې وخوري، زمری شي، سال له ډېر قادیاني شي، سال له منکر حدیث شي، سال له عیسایي شي. ځکه وایي ما د عیسایانو دلیل مضبوط لیده چې دلیل پسې ځې د یهودیانو دلیل راته قوي ښکاره شو، د هندو به شي ما ته د هندوانو دلیل مضبوط ښکاره شو. ټیزه نه ته په دلیل پوهېږې؟ دا خلک د دلیل په نوم باندې خرابۍ ته راوړئ. نو پام کوئ، ګورئ چېرته څوک وایي وی څلور مذهبه دي د اهل سنت والجماعت، موږ ولې مذهب پرېږدو؟ هغه لار ولې پرېږدو چې په هغې مسلمانان راغلي دي؟ نو دا یو فتنه ده او په غوړو زیړو نوم کې به تاسو ته ټانګي والا ته به وایي، وږي چې خرڅوي هغه ته به وایي. راځه دلیل وګوره دا حدیث، هلکه بل حدیث دا ماله دلته هم راځي، هلکه زناوره ته په حدیث پوهېږې؟ دا حدیث ته مقابل کې بل حدیث ته دا ضعیف دی که صحیح دی؟ نو د اردو رساله کې به یې لیکلي خلقو ته، هغه په دې طریقه ګمراه کړي. یو ډله ده چې حدیث نه مني، منکرین حدیث، دې باړې طرف ته پیدا شو پښتنو کې، او دغه اول دغه شي لا مذهب شي، نو بیا مذهب ته وي دا پکې چا راوستی؟ دا صحابه پکې چا راوستی دی؟ او بیا په پیغمبر شروع کړي چې هغه من انسانو خطا شوی دی، نو آخر یې ګمراهي او تباه شي. نو پام کوئ موږ به خپله غاړه خلاصه او باقي هدایت د خدای لاس کې. چا د دعا دپاره په یو پلازه کې چا جومات جوړ کړی دی، د دکان مربی خلک پکې لمونځ کوي، ټیک ټاک کوي چې بار جومات لري. افریقا کې په امریکا کې اکثر داسې وي چې جومات ته لري، نو یو بنگله کې یا یو خاص کور کې ځای خاص کړي جای نماز، نو د هغې حکم د جومات نه دی، خو جمع پکې کولی شي. دا چا یو سوال کړی دی، خو دا ناپوهه دی. حضور پاک